اوس بیا واپس شروع شي. که موږ وګورو نو د دغې سروې مطابق چې کومه راغلي ده دې کې ټول نه سیوا ماشومان چې کوم دي نو هغه 15 کالو او تر 15 کالو منځ کې چې کوم دي دغه ماشومان د مشکلاتو سره مخ دي او د دغې دی چې کوم دي نو دی په خېټه کې دغه چینجې موجود دي. دا چینجې څنګه پیدا کېږي د دې نور څه وجوهات دي او دا کوم بیماری دي په دې هکله باندې موږ خبرې کوو. موږ سره ډاکټر طاهر صاحب موجود دی د چلډرن سپیشلیسټ دی هغې سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی ډیره مننه سلمان بھائی، ډیره مننه. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د ماشومانو خېټه کې چې چینجي کېږي او سروې شوي ده د صحت محکمې همدغه رنګې د WHO ترمنځ د هغوی په اشتراک سره 40 هغه ضلعې دي چې هغې کې ماشومان 1 کروړ نه سوا ماشومان دي چې هغوی په خېټو کې دغه چینجي موجود دي. په خیبر پښتونخوا کې هم دغه صورتحال دی. دا بیماري څه شی دی او ماشوم ته د دغې بیمارۍ نه څه نقصانات وي؟ سلمان بھائی زه به شروع دی نو کوم چې ریسنټلی ګورنمنټ دې لپاره یو پروګرام هم لانچ کړی و 31 اکتوبر باندې سکول والا ماشومانو ته د چینجو لپاره دوايانې ورکولې. دا یو ډېر غټ پبلک هیلث ایشو ده ځکه چې د دې کوم علامات دي دا ډېر مایلډ کېدی شي، مطلب ماشوم کې ډېر څه ظاهرا ورکې نور څه نه وي خو دننه ورکې کار ډېر وي. زیات د دې سمپټمز بعضې چې هغه سیویر هم کېدی شي، ډېر زیات مطلب ډېر بیمارۍ سره هم ریپرزینټ کولی شي. علاماتو باره کې به زه دا ووایم چې ماشوم خوراک نه کوي، زړه ورته خرابېږي یا چې دی هغه ډایجیشن یې ښه وي، خېټه کې درد هم راتلی شي او دې نه علاوه دې ته انیمیا مطلب وینې کمېدل، غټو متیازو ته چې کوم ایچینګ وي هغه هم کېدی شي. کله کله ماشومان چې دی دا چینجي چې دی کف کولی هم شي او دې نه علاوه د هغې معده چې دی یا کولمې چې دی بندېدی شي، سینې ته هم دا چینجي چې کوم دی دا تلی شي. نو مطلب د دې چې کوم نقصانات دي هغه دا صرف دا نه دی چې خېټې سره ریلیټډ دي، دا وینه هم کمولی شي، دا سینې ته هم تلی شي او سینې دپاره چې کوم سینې ته لاړ شي نو بیا دا ډیر خطرناکي. او ریسنټلی زما یو پیشنټ و هغه ته مونږ سرجري کړی و، اپریشن کړی و د سینې، ځکه چې د هغه په سینه کې چینجي و. نو دا لایټ نه دی اخیستل پکار او ډیر ضروري دی چې دې صحیح په ټایم باندې ډایګنوسز وشي. صحیح. والدینو ته څنګه پته لګي به څنګه خبرېږي چې دا بیماري زموږ ماشوم ته لګېدلې ده؟ تاسو خو دغه علامات ظاهر کړل، خو دا خو هر ماشوم ته چې کوم دی وخت باندې کېږي، په دغې ټولو علاماتو کې یو علامت راځي. که دا چېرې دغه بیماري وي یا د ماشوم خېټه کې چینجي موجود وي نو دا ټول علامات په یو ټایم باندې وي؟ نه مختلف علامات کېدی شي. مختلفو ماشومانو کې د ماشوم خوراک ته زړه نه کېږي، د هغه رنګ زیړ کېږي، ویکنس ورته فیل کېږي، دا څیزونه وي. بیا مور او پلار کله کله ماشوم چې دی غټو متیازو کې وویني چې یاره ماشوم غټو متیازو کې چینجي دي نو هغې لپاره ډاکټر ته راشي. بیا د هغې ضروري دا دی چې موږ ته هسټري واخلو، دا چې کوم کنټمینیټډ اوبه وي، ګنده اوبه څکل یا بهر والا خوراک کول یا ماشومان بغیر چپلو ګرځي یا چې دی د ماشومانو عادت وي چې څه هم لاس کې وي ورسره نو هغه چې دی خوله کې وهي نو چې کوم د دې ټوایز وغیره وي هغې باندې هم د دې ومز والا ایکس چې کوم وي انډې وي هغه کېدی شي او هغه د هغې معدې ته تلی شي. نو مور او پلار اکثر دې کمپلینټ سره راشي او چې یاره ماشوم خېټه غټو متیازو کې چینجي دي یا ماشوم چې دی لاندې نه ځان ګروي خاص کر د شپې، نو هغې بیا موږ ډایګنوسز هسټري کو باندې وکړو، بیا هغې ایگزامینیشن کوو، هغې دپاره بیا ټیسټونه هم دي څه نه څه هغه هم موږ کولی شو چې هغې ټیسټ باندې پته ولګي. ډاکټر صاحب د دې سیوریج سیسټم که موږ وګورو د پېښور که موږ یو مثال والو یا د خیبر پښتونخوا نور داسې څه ضلعې والو نو سیوریج سیسټم د دغې بیمارۍ څومره ذمهوار دی؟ ما خو څنګه لږ ټایم مخکې تاسو ته ووایي چې کاز یې هم دغه دی چې ګنده اوبه، ګنده خوراک، ماشومان بغیر شوز چپلو ګرځي او دا دی چې ګنده ځمکه باندې ټایز وغیره وي. نو سیوریج سیسټم ډېر زیات ضروري دی چې څومره زیات سیوریج سیسټم ټیک وي نو دومره ماشومانو ته دا انفیکشن چې دی نه کېږي. بیا صحیح. ډاکټر صاحب کوم داسې خیبر پښتونخوا کې داسې کومې ضلعې دي چې هلته نه دا شکایت ډېر زیات راځي؟ زه خو خپله پېښور ډسټرکټ کې کار کوم
او موږ سره خو ډیر زیات کیسز د دې راځي، ډیر زیات کیسز د ورم انفیسټیشن او کمپلیټ، بلکې ما زه چې څه ټایم په خیبر ټیچینګ هاسپټل شرپو هسپتال کې وم نو هلته خو به کمپلیکیټډ کیسز راتله، مطلب ماشوم به راغو معده به بالکل بند شوی چې کوم ته انټسټینل ابسټرکشن وایي او هغه د چینجو د وجې بیا په اپریشن باندې چینجي د خېټې نه راوسته یا سینه کې چینجي شوي، نو پېښور ډسټرکټ کې هم ډېر زیات دي دا. صحیح. پېښور نه علاوه هم یقینا چې دا حالت کې موجود ټول ډسټرکټس کې آلموسټ خو چې کوم دا کنجسټډ سیټیز دي چېرته دا سیوریج سیستم ډېر خراب دی نو هلته بیا ډېر زیات دي. ډاکټر صاحب څومره اسې مونږ یو جنرل مثال ورکو چې پاکستان کې یا خیبر پختونخوا کې د دغه بیمارۍ له وجې څومره ماشومانو ته خطره ده یا څومره ماشومان مړه کېږي، نو موږ څه ویلی شو چې څومره تعداد کې ماشومان د دې په ټارګېټ کې دي د دغه بیمارۍ؟ داسې دی چې مړه کېدو ریشو خو ډېره کمه ده، خو چې د دې کوم کوماربیډیټیز دي مطلب دې سره وینه کمیږي، دې نه علاوه ماشوم کې چې د خوراک کمی پی سی ایم چې موږ ورته کم وایو چې ماشوم کې کم د خوراک کمی راځي، دا هم یو ریزن دی د چینجو د وجې کېدی شي. نو دغه کوماربیډیټیز ډېر زیات دي او بیا چې هغه کوماربیډیټیز دي ماشوم کمزوری وینه کمی نو هغه ته نور انفیکشن زیات کېدی شي، نو هغه ډېر زیات په دغه چې کوم پرسنټیج دی هغه ډېر زیات دی. صحیح. ډېره مهرباني ډاکټر طاهر صاحب د وخت راکولو. کتونکو تاسو خبرې واورېدې د ډاکټر طاهر صاحب پیډیاټریک سپیشلیسټ یعنې چایلډ سپیشلیسټ دی او هغوی ته دغسې کیسز ډېر زیات راغلي دي د پېښور مختلفو